الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمند د یوسف علیه السلام خاصتا او د قرآن نه تفصیلی واقعا ډیر یو ښکلی پیغمبر یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام اوسېدل په فلسطین کې د شام په علاقه کې بیت المقدس سره بالکل نږدې ډېر یو ښایسته پیغمبر ټولې دنیا ته الله تبارک وتعالی نیمایي حسن ورکړی او نیمایي حسن خپل ښکلي پیغمبر یوسف علیه السلام ته ورکړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په ورونو کې په پیغمبرانو کې عزتمند ورور ستا څوک؟ نو هغه ورته وفرمایل چې یوسف الکریم ابن الکریم، یوسف زما داسې یو ورور ده چې ډېر عزتمند د عزتمند زوی ده. یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام ډېر یو ښایسته پیغمبر. خوب یې ولیده، پلار ته یې وویل چې پلاره ما ته به لمر او سپوږمۍ او ستارې او سیارې سجده کوي. پلار یې ورته ویلي چې زویه چاته به حل نه وایي. ورونه یې پرې خبر شو، ورونه یې پلار ته اصرار وکړو بویو ته ځان سره. پلار یې ډېر مجبوره کړ چې دا به موږ چکر ته بوځو. پلار یې ورته ویلي وو چې ای زامنو زما دا زوی بهر مه بوځئ، دا به درنه لیوان وخوري. په دې ورونو کې یو ورور یهودانو مېده د پلار یې په همده باندې شک کړ چې لیوان نه، ای زویه دا به ته راته ورک کړي، دا به ته راته وخوري، دا به ته راته بلکل ورک کړي. خو بالاخره ورونو یې ډېر زیات اصرار وکړو. پلار یې د ورونو په اصرار باندې پرېښود او د جنت نه چې کوم کمیس الله پاک ابراهیم ته راوړی و، ابراهیم علیه السلام اسحاق ته ورکړی و، اسحاق علیه السلام یعقوب ته ورکړی و، یعقوب خپل ښایسته زوی یوسف علیه السلام ته کمیس یې ور واغوست. ورونو ځان سره بهر بوته. ډېر زیات یې خپل وړوکی ورور 8 کلن ورور وښلی و او ډېر ظلم او جبر یې ورسره کړی و. هغې نه پس یې دا خپل ورور په یو غټ کوي کې واچوه، په داسې یو کوي کې چې ډېر زیات جوړ. الله قرآن کې فرمایي فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. په داسې یو جوړ کوي کې واچوه چې انتها یې بالکل نه وه. ډېر یو پخوانی یو زوړ کوی، په دې کې د خپل ورور ډېر زیات ووهکه، ډېر زیات تکلیف یې ورکړ او له ده نه یې دا ښایسته د جنت دا لباس وویسته او دا خپل ورور یې په کوهي کې واچوه. بیا په دا کوهي کې 2 یا 3 ورځې په ده باندې تېرېږي. 2-3 ورځې پس یو قافله په دې لاره باندې تېرېږي او یو قافلې ته د اوبو ضرورت کېږي چې کله د دې کوهي غاړې ته راځي نو یو بل ته وایي چې د دې کوهي دا اوبه خو ډېرې زیاتې تروشي دي، مالګه پکې ده، خو وایي راوبه یې بس ضرورت دی چې کله د دې کوهي نه دا اوبه راباسي په ډولچه باندې. د الله شان د الله قدرت ده چې د یوسف علیه السلام په وجه باندې د دې کوهي دا اوبه ډېرې زیاتې خوږې وي او تروشي نه وي. دوباره چې کله دا ډولچه ورکته کوي دې کوهي ته، بیا اوبه راباسي خپلو ټولو اسونو ته او اوښانو ته. په درېم ځل یو بل ته وایي چې لږې نورې اوبه راوباسو او ځان سره به یې واخلو. سفر هم ډېر زیات اوږد ده او مصر ته سفر کوو، قافلو به تجارت کوو.
چې کله په دریم ځل باندې دا ډولچه دې دوی ته ورښکته کوي نو په دې ډولچه کې یوسف علیه السلام بهر راوځي او دا قافلې والا ورته ډېر زیات خوشحاله کېږي او یو بل ته وایي چې دا خو ډېر یو ښایسته ماشوم ده موږ به دا مصر ته بوځو او خرڅ به یې کړو ډېرې زیاتې پیسې به په دې باندې واخلو چې کله دا قافله د کوی د دې غاړې نه روانېږي ورونه یې راځي غږ ورته کوي خو د یوسف اواز نه اوري چې کله د یوسف اواز نه اوري اخوا دېخوا ګوري را ګوري د دې قافلې د دې اوښانو او د اسونو د خپو چاپونه او د دې انسانانو د پښو چاپونو پسې ځي په دې لاره کې دا ورونه د دې قافلې سره مخامخ کېږي او جنګېږي ورسره او ورته وایي چې دا زموږ غلام ده او د خپل ورور ته وایي چې وروره ګوره خیال کوه چې دې قافلې والا ته ونه وایي چې دا زما ورونه دي که تا چېرته ورته وویلې موږ به دې مړ کړو نو هغې نه پس دا ورونه دې قافلې والا ته وایي چې قال یا بشرا هذا غلام دا ماشوم چې تاسو سره دا زموږ غلام ده دا موږ دلته اچولی وو دا به زموږ خبرې نه منلې موږ سره به یې زیاتی کوه او د موږ نافرماني به یې کوله نو ځکه موږ به دې کوی کې بند کړی وو دلته ما اچولی وو دا موږ ته بېرته واپس راکړه واسروا بضاعه والله علیم بما یعملون خو په هر څه باندې الله پاک خبر ده الله پاک سره د هر یو شي علم د علممندو نو هغې نه پس بیا دا ورونه یې دې قافلې والا سره خبره جوړوي څنګه خبره جوړوي په یو څو روپیو باندې دا خرڅوي الله قرآن کې فرمایي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده په یو څو درهمو باندې دا خرڅوي په څو درهمو باندې په 12 یا په 18 درهمو باندې دا خپل وړوکی ښایسته یوسف ورور خرڅوي وکانو فیه من الزاهدین دا یې واخیسته او په دې قافلې والا باندې دا خپل ښایسته ورور خرڅوي دې نه پس د یوسف علیه السلام واقعه له قرآن نه ثابت او تفصیلي واقعه د دې قافلې دا سردار د یوسف ته ډېر زیات خوشحاله کېږي او ډېر ورته خوشحاله وي چې دا به موږ مصر ته بوځو او په ډېر غټ قیمت باندې به دا موږ خرڅ پخوا به خلکو دا غلامان خرڅول نو دا یې ځان سره بوتل چې کله یې مصر ته بوته الله اکبر چې کله دا مصر ته رسوي او د مصر په بازار کې دا دروي او خلک راځي څوک یو قیمت وایي څوک بل قیمت وایي څوک بل قیمت وایي نو بالاخره د مصر بادشاه ډېر یو مالدار انسان په هغه وخت کې ډېر پیسې والا انسان خپله د مصر عزیز د مصر بادشاه په دې لاره تېرېږي او د خپلو غلامانو ته یې ویلي چې یاره موږ او تاسې به ولاړ شو داسې تکړه تکړه د خپل د خدمت لپاره به یو څو غلامان ځان سره راوړو چې کله ګوري چې یوسف علیه السلام د قافلې راوستې او دا خرڅوي نو یو کس پې انعام یې کوي پیسې پېښې مې ډېرې زیاتې پیسې نو د دې مصر د بادشاه وویلې د قافلې د سردار ته چې زه به تا ته دومره پیسې درکړم چې څومره ته غواړې هغه ورته وویلې وایي ښځه صحیح ده یوې خوا ته د یوسف علیه السلام په ترازو کې کېنولو او بلې خوا ته چې څومره د یوسف وزن ده همدومره به ته ما ته سره زر راکوي هغه ورته ویلې بلکل مې خوښه ده ولې یوسف علیه السلام دومره ښایسته و عزتمند و په قرآن کې راځي وایي هغه به همیشه دا خپل مخ پسې پټوه مخ به یې ځکه پټوه چې دا دومره ښایسته پیغمبر و چې ده به خپل مخ پټوه ښکلی ښایسته نوراني چهره یې وه نو د مصر عزیز د مصر بادشاه ورته ویلې چې یوې خوا ته یوسف کېنوه بلې خوا ته به تا ته زه دومره سل زر درکړم چې څومره یې ده وزن ده وزن یې پرې واخېسته پیسې پرې واخېستې د مصر بادشاه دا یوسف علیه السلام ځان سره بوته کور ته او د خپلې ښځې ته یې وویلې چې ښځه یې زلیخا نومېده چې ښځې راشه زما او ستاسو زما او ستا خو هسې اولاد نه کېږي اولاد هم نشته خو زه نن تا ته په تحفه کې دا وړوکی ماشوم درکوم عزتمند وایي چې کله د زلیخې ورته وکتل ډېر زیات یې خوښ شو
ډېر زیات خوښ او په زړه کې دا ماشوم کېناست. په دې وخت کې د یوسف علیه السلام د اتو کالو ښایسته نوراني چهره الله تبارک وتعالی ورکړې وه. او بل د مصر عزیز ګوره د کوم ځای نه کوهي ته راوغورځېد، له کوهي نه الله واخیسته، د بادشاهۍ تخت ته یې راوسته، د مصر عزیز ته راورسېد. او بیا د مصر عزیز واخیسته، د مصر بادشاه واخیسته، د خپلې ښځې زلیخې ته یې په تحفه کې ورکړ چې زما او ستا خو زوی نشته، زه راځه دا به ما ورته ځان ته غټ کړو، په آینده کې به دنه غټ سړی جوړ شي او یا به یې ما ورته په غټو پیسو باندې ځان ته خرڅ کړو. دا زلیخې واخیسته، ځان سره یې غټ کړ. دنیا د روانه ده، ژوند د روان ده. یوسف علیه السلام ښایسته ځوان کېږي، ډېر یوه ښایسته چهره الله تبارک وتعالی ته ورکوي، ډېر یوه ښکلې چهره الله ورکوي. عزتمندو بالاخره د مصر د عزیز، د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده، دا به د یوسف علیه السلام باندې بې انتها مینه کېږي، ډېره زیاته پرې مینه کېږي، دومره زیاته پرې مینه کېږي چې څه انتها یې نشته، ډېره زیاته پرې مینه کېږي. یوه ورځ په ورځو کې یوه ورځ د دې مصر د دې بادشاه دا ښځه په ده باندې مینه کېږي او د خپلو نوکرانو ته وایي زه به دلته په کوټه کې کښېنم، تاسو ما ته داسې وکئ چې دا یوسف رادننه کې ما ته یې راوغواړئ. چې کله یوسف ورځي، ښایسته چهره، ښایسته نوراني مخ، نو دا زلیخا په کوټه کې ناسته او د دې په دې زړه کې د بدفعلۍ اراده ده چې زه به د یوسف علیه السلام سره دا بد فعل کوم، خو چې کوم کار الله کوي هغه انسان نشي کولی، او الله چې چاته عزت ورکوي هیڅوک هغه انسان ته ذلت نشي ورکولی. چې کله یوسف د کوټې ته رادننه کېږي، نو دا زلیخا ولې دا ډېر زیات ښایسته او ډېر یو ښکلی پیغمبره ده، نو دا زلیخا ورته د بدفعلۍ اقرار کوي. یوسف علیه السلام ورته فرمایي چې د مصر بادشاه ښځې، ای زلیخې، زه د الله ښایسته پیغمبر یم، زه دا کار هېڅکله نه کوم، زه بلکل دا کار نه کوم، او زه الله رالېږلی یم، داسې حرکت ته او داسې فعل دپاره نه یم رالېږلی، نو لحاظه زه دا کار بلکل نشم کولی او نه دا کار کوم. نو عزتمندو الله قرآن کې فرمایي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دا مصر تراوست، د مصر عزیز واخست، خپلې ښځې ته یې په تحفه کې ورکړ، دا ښځه یې پرې مینېږي او دا ښځه یې ورته د بدفعلۍ اقرار کوي او دا ورته وایي چې نه، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم، زه نه غواړم چې سبا د قیامت په ورځ د الله په دربار کې په ټیټو سترګو زه د الله پیغمبر یم، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. خو بالاخره چې کله زلیخا خبره نه مني، زلیخا چې کېږي ده سره لاس اچوي، ده سره چې کله لاس اچوي، د زلیخا د کوټې ته د راتلو لپاره اووه دروازې دي. دا اووه دروازې زلیخا د خپلو غلامانو ته ویلي چې دا به تاسې ټولې بندې کوي چې په ما باندې هېڅوک خبر نه شي. عزتمندو چې کوم کار الله کوي د الله کړنې تاسې اوس وګورئ. چې کله د یوسف علیه السلام سره لاس اچوي، نو دا یوسف علیه السلام ډېر زیات مجبوره کېږي او له دې ښځې نه خپل ځان بچ کولو لپاره دا منډه اخلي، دروازې طرف ته منډه کوي او په دې منډه کې دا فریاد کوي چې یا الله، ما له داسې خطا نه، ما له داسې ګناه نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. په رب ذوالجلال مې دې قسم وي عزتمندو چې کله دروازې ته ورنږدې کېږي او دروازې ته لاس ورنږدې کوي، د الله په قدرت باندې دا اوله دروازه ورته خپله خلاصېږي. زلیخا ورپسې شاته ور روانه ده، منډه وکړي، دویمې دروازې ته ورځي، خپله ورته خلاصېږي، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، د اوومې دروازې ته چې کله وررسېږي، نو دا زلیخا ورپسې لاس ور اچوي، د کمیس ته یې د شا له خوا لاس اچوي، دا کمیس یې شکېږي،
نو الله په قرآن کې فرمایي چې کله دا منډه اخلي نو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دا سکله دی اومې دروازې ته رسي د الله په قدرت دا دروازه ورته خلاصېږي. چې کله دا دروازه ورته خلاصېږي نو د دې کمیس ته د شاله خوا نه لاس اچوي دا کمیس یې شکېږي. چې کله دا اومه دروازه ورته خلاصېږي نو په دې وخت کې د مصر دا بادشاه د مصر دا عزیز په دې دواړو باندې په دې وخت کې را رسېږي راځي. نو په دغه وخت کې دا زلیخا داسې مکر غونډه کې وکړي او داسې په ژړا شي او د خپل خاوند ته ووایي چې زما خاونده ته دا وګوره که نه نن یوسف ما سره ظلم زیاتی کوه او ما ته یوسف علیه السلام د دې بد فعل دپاره وویلې ما یې خبره ونه منله نو زه ویرېدم ما له کوټې نه رامنډه کړه او ته په موږ باندې راغلې. الله اکبر. نو په دې وخت کې چې کله الله تبارک وتعالی یو انسان ته عزت ورکوي نو هغه داسې عزت وي. یوسف ورته وویل چې ای د مصر بادشاه تا په ما باندې ډېر احسان کړی تا زما ډېر عزت او احترام کړی زه به هېڅکله داسې کار ونه کړم خو نه ستا دا ښځه غلط وایي ما دا کار بلکل نه کوه د بد فعل اراده ستا دې ښځې ما سره کوه خو ما دې له ځان د بچ کولو لپاره زه راغلم او ته په موږ راغلې. د مصر بادشاه دا خبره نه منله. چې کله یې نه منله نو د یوسف علیه السلام ورته عرض وکړو ورته یې ویلې چې قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. اے د مصر بادشاه ستا په دې کور کې د زلیخې د ماما یو زوی اوسېږي وړوکی ماشوم ده دا ژوند کوي ته هغه ماشوم راوغواړه هغه ماشوم به هر څه ووایي خو له راوستو نه مخکې ما ته دا ووایه که چېرته هغه وړوکی ماشوم دا اقرار وکړي او دا خبره وکړي چې نه یوسف ملامت نه ده زلیخا ملامته ده بیا به ته څه کوې. هغه د مصر بادشاه ورته وویلې چې ای یوسفه هغه وړوکی ماشوم به څنګه خبرې کوي هېڅکله نشي کېدی چې هغه دا خبره وکړي او هغه دا قصه وکړي نشي کېدی. نو یوسف ورته وویلې چې ای د مصر بادشاه ته هغه ماشوم راوغواړه د زلیخې د ماما زوی ته راوغواړه د الله په قدرت باندې به هغه ضرور خبرې کوي هغه موږ نه یو لیدلي خو هغه به دا خبره کوي چې زه ملامت یم او که زلیخا ملامت ده. چې کله هغه ماشوم راغواړي پورې راوړي نو رب ذوالجلال ته اوس ګورئ او کاور دی ګورئ چې هغه ماشوم د الله په قدرت په خبرو راځي او خبرې کوي او څه شی وایي ان کان قمیصه من قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هغه ماشوم راغواړي او هغه ماشوم ورته وایي شی ورته وایي. قرآن کې الله فرمایي چې کله هغه ماشوم راځي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ورته وایي و ای د مصر بادشاه که چېرته دا کمیس د مخې له خوا نه شکېدلی وي نو ګناهګار به یوسف وي ولې چې یوسف به لاس اچولی وي او ستا دې ښځې به د خپل د ځان د بچ کولو لپاره ځان بچ کولو لپاره به لاس اچولی د یوسف به کمیس شکېدلی وي نو یوسف به ملامت وي. او که چېرته دا کمیس د شا له خوا نه شکېدلی وي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. که چېرته دا کمیس د شا له خوا نه شکېدلی نو بیا دا معلومیږي چې یوسف ترې نه منډه اخیستې ده او د دې بدفعلۍ اراده ستا د ښځې په زړه کې وه نو دوی ورته د شا له خوا نه لاس اچولی او کمیس به د شا له خوا نه شکېدلی دی. چې کله یې وکتل په واقعیت کې د یوسف علیه السلام دا کمیس د شا له خوا نه شکېدلی و او ملامته یې ښځه شوه. چې کله یې ښځه ملامته شوه
او د مصر بادشاہ ته پته ولګېده چې ملامته مې ښځه ده او یوسف نه ده. نو د یوسف علیه السلام ته ویلي چې یوسف اعرض عن هذا، یوسف ته عرض وکړ د مصر بادشاہ ورته ویلي چې ای یوسفه خیال کوه ګوره چې دا خبره چاته ونه کړي، بهر دا خبره هیڅ چاته ونه کړي، یعنې موږ به تا سره ظلم او زیاتی وکړو او موږ به دې ډېر زیات وکړو او په جیل کې به دې واچوو، جیل کې به دې بند کړو، دا خبره چاته ونه کړي. یوسف علیه السلام د مصر بادشاہ ویروه، په زړه کې ورته یره واچوله او خپلې ښځې ته یې ویلې چې ای ښځې واستغفري لذنبک، ای ښځې ګناه خو تا کړې ده، ته توبه وباسه، الله به دې توبه معاف کړي. انک کنت من الخاطئین، خطا خطا کړې ده، الله ته توجه وکړه، الله نه معافي وغواړه، الله به تا معاف. نو عزتمندو هغې نه پس یوسف علیه السلام چې کله دا ګناه کوي نو د یوسف علیه السلام په خلاف د زلیخا د مصر بادشاہ ته وایي چې دا یوسف به واخلو او دا به موږ په جیل کې بند کړو. دا د مصر بادشاہ د خپلې ښځې نه پوښتنه کوي چې ای ښځې ته اوس د یوسف سره څه کول غواړې؟ نو دا ښځه ورته وایي چې ای بادشاہ، ای زما خاونده، زه غواړم چې دا یوسف واخلو او په جیل کې بند کړو، په جیل کې واچوو. الله تبارک و تعالی چې کله چاته عزت ورکوي نو هیڅوک نشي کولی چې دا بې عزته کړي، او چې کله الله تبارک و تعالی چاته ذلت ورکوي نو هیڅوک نشي کولی چې دا ذلیل او خوار کړي. الله تبارک و تعالی یوسف ته عزت ورکوي او څنګه عزت ورکړ نو دا یې واخیست او اراده یې وکړه چې دا به موږ په جیل کې واچوو. نو چې کله د جیل اچولو نه مخکې دا خلک خبر شو، ټول خلک خبر شو چې زلیخې دا کار کړی ده او داسې قصه یې کړې ده. نو په ټول مصر کې خبرې شوې. نو یوه ورځ د زلیخې اعلان وکړ چې د مصر چې څومره ښځې دي ما دې ټول د دعوت کړی او ټول د زما کور ته راشي. نو ټولو ته یې دعوت کړی او ټول خپل کور ته چې کله راوغوښتلې نو الله قرآن کې فرمایي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. چې کله یې دا ټول خپل کور ته راوغوښتلې او تکیې ورته ایښې وې، قالینې ورته هوارې کړې وې، ټولې کېنولې وې. متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا، او ټولې کېنولې، ډوډۍ او طعام ورته تیار شو او میوې ورته مخې ته راوړې، ورته مخې ته یې کېښودلې. نو الله قرآن کې فرمایي منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سکله دا میوې ورته مخې ته کېښودې او د زلیخې په امر باندې دوی ته یې په لاسو کې یوه یوه چاړه ورکړه او چې کله یې چاړه ورته په لاس کې ورکړه نو هغې نه پس زلیخې امر وکړ چې تاسو دروازه خلاصه کړئ چې دا یوسف را ننوځي. چې کله دروازه خلاصه شوه او دا یوسف را دننه شو دې محل ته نو د زلیخې دې ټولو ښځو ته وویلې چې ای ښځو تاسو به ما پسې خبرې کولې، ما پسې دروغ جوړ کړي وو، هغه وګورئ یوسف راغی. سبحان الله. نو د خلکو د ښځو په لاس کې یو لاس کې میوه نیولې وه او په بل لاس کې ورسره چړې په لاس کې وي. چې کله یوسف را دننه شو نو څه وشوه؟ ان هذا الا ملك کریم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. تاسو وګورئ دغه د هغه کس، دغه د هغه یوسف را دننه شو چې کله دې ښځه دا مخ واړو ورته ویې کتل. الله قرآن کې فرمایي وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. نو دې خلکو دې ښځو دا میوې پرېښودې، والله العظیم خپلې ګوتې یې پرې کړې، خپلې ګوتې یې ځان نه پرې کړې وې. چې کله یې د یوسف هغه ښایسته چهره ولیدله، چې کله یې د یوسف هغه نوراني چهره ولیدله، چې کله یې د یوسف علیه السلام له نور نه ډک دا مخ ولیده نو
دا میوې بیخي وي او دا خپلې ګوتې یې پرې کړې وي او دا ټول لباسونه یې په وینو باندې رنګ شوي وي. نو بیا یې ورته وویلې وإن هذا إلا ملك کریم، دا خو انسان نه ده، دا خو د انسان په شکل کې یو فرشته ده. ای زلیخې ته ملامته نه یې، تا د بدفعلۍ اراده کړې وه، موږ ته وګوره چې موږ باندې چې حالات راغله چې موږ په ځان نه یو پوه شوي، موږ خو له ځان نه خپلې ګوتې دغه نه پرې کړئ. ان هذا الا ملک کریم، ای زلیخې دا خو انسان نه ده، دا خو یو فرشته ده، فرشته. نو بیا ورته زلیخې وویلې، زلیخا ورته وویل چې تاسو خو ما پسې خبرې جوړې کړې وې، ما پسې دروغ جوړ کړي وو، تاسو نن خپله وکتل چې دا څنګه انسان ده. الله اکبر. دې نه پس چې کله دا ښځې بېرته واپس ځي نو دا زلیخا چې شی کوي، دا یوه اراده کوي چې زه به یوسف علیه السلام اخلم او په جیل کې به یې اچوم او دا به زه په جیل کې بندوم. نو بیا فرمایي الله قرآن کې قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي. سی اے یوسف زتا اوس په جیل کې بندوم او د دې جیل ته امر وکړ چې راشه او دا یوسف کوزو په جیل کې بندي کا. چې کله جیل ته بوت او په جیل کې بندي کوه نو یوسف علیه السلام الله تعالی فرمایي یا الله قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه. ای زما ربا لدی ګنانا ما ته بهتره جیل ده، لدی عظیم ګنانا ما ته بهتره هغه زندان ده، هغه جیل ده چې زه پکې بند شم او ته پکې ما واچوي. لدی ګنانا یا الله زه د جیل هغه بندیخانه هغه زندان ډېر زیات خوښوم یا الله. بالاخره یوسف علیه السلام اخلي او په جیل کې اچوي. عزتمندو چې کله یې په جیل کې اچوي نو په دې جیل کې په ده باندې ډېر زیات وخت تېرېږي. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. یوسف علیه السلام په جیل کې بندي کوي او په جیل کې اچوي. عزتمندو فرمایي چې په جیل کې دا څومره وخت تېروي. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. چې کله دا په جیل کې اچوي بندي کوي نو وکاله دا په جیل کې بنديږي او وکاله دا په جیل کې قید خوري. چې په جیل کې اوسېږي نو په جیل کې دا جیلي د سره ډېره ښه رویه کوي، د باندې ظلم زیاتی نه کوي او د یې په صحیح کنډک کې ساتلی وي، په صحیح ځای کې دا ساتلی وي. نو دا د مریضانو سره په جیل کې ډېر زیات تکلیف باسي او د مریضانو ډېره زیاته بیمارپرسي کوي، تیمارداري کوي او د خلکو ډېر عزت او احترام کوي. په سپین ږیرو باندې یوسف علیه السلام ډېر زیات محبت او شفقت کوي، د خلکو ډېر زیات عزت کوي. عزتمندو یوه ورځ تېرېږي، یو کس خوب ویني په دې جیل کې. دا کس خوب ویني او یوسف علیه السلام ته وایي چې یوسفه زه یو خوب وینم چې داسې انګور وي او دا زه راشنوم او له دې انګورو نه اوبه باسم او بل کس ورته راځي هغه ورته دروغ وایي، ورته وایي یوسفه ما هم یو خوب لیدلی، حالانکې ده خوب نه وي لیدلی، خو ورته وایي ما خوب لیدلی یوسفه چې د ما په سر باندې یو شکور وي او په دې شکور کې ډوډۍ وي او مارغان راځي دا ډوډۍ خوري. نو یوسف هغه اولني کس ته وایي چې ته به له جیل نه خلاصېږي او له جیل نه به ځې او ته به د مصر د بادشاه ساقي جوړېږي او دې بل ته وایي ته به یوه ورځ راځوړندېږي او په رښتینې باندې به دا مارغان راځي او د تا د سر نه به دا غوښې خوري. نو دی ورته په خندا شي ورته وایي یوسفه نه 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 ما دا خوب نه دی لیدلی، ما تا ته دروغ ویلي. یوسف علیه السلام ورته فرمایي وایي ملګريه که تا دا خوب لیدلی او که ته نه دی لیدلی تا سره به دا کار ضرور کېږي. او دې بل ته یې ویلي چې ته به له دې جیل نه ضرور وځې
او د مصر د بادشاہ به ساقي جوړېږي او دغه ورته ډېر عزت او احترام کوي عزتمند. نو عزتمندو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې تاسو خوب ولیدل که هغه خوب وي نو په هغې باندې شکر ویستل پکار وي، الحمدلله ویل پکار وي. او که چېرې تاسو داسې خطرناکه او ډارونکی خوب ولیدل چې کله راپاڅېدئ نو فرمایي وایي ښي طرف ته او ګس طرف ته به لاړې تپئ او درې پرې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ او هغه خوب به ختم شي. او که چېرته ښه خوب وي نو په هغې باندې الحمدلله ویل پکار وي. نو عزتمندو یوسف علیه السلام به یو کار بل کوه چې ده به د خوبونو تعبیر خلکو ته په دې جیل کې ویل. ډېر وخت بس د ده هغه ملګری له جیل نه خوشي کېږي او دا د مصر د بادشاه غلام کېږي. خو دلته یوه خبره عزتمندو بله راځي چې کله یوسف علیه السلام الله قرآن کې فرمایي وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان. چې کله دا په جیل کې بندي کېږي او د ده دا ملګری خوشي کېږي نو دی ورته څه وایي؟ دی ورته یوه خبره کوي چې ای زما ملګريه ته چې کله خوشي شوې نو ورشه او د مصر د بادشاه ته زما ټوله خبره وکړه چې زه بې ګناه یم او ما څه خطا نه ده کړې، ما څه ګناه نه ده کړې، ته ورشه د مصر د بادشاه په ما خبر کړه. نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام له چا نه مدد د مصر له بادشاه نه مدد وغوښته. که چېرته یې دا ویلي چې زما الله شته او ما سره به الله مدد کوي نو کېدی شي الله پاک په جیل کې په ده باندې دا 7 کاله نه وي تېر کړي. خو چې ده دا خبره وکړه د ملګري ته چې ورشه د مصر بادشاه ته ووایه په دغه یوه خبره باندې الله تبارک وتعالی یوسف علیه السلام 7 کاله په جیل کې بندي کړي، 7 کاله یې وساته. او د ملګري ته دا خبره کړې وه دا ملګری چې کله لاړه چې کله ځي نو د ده د ذهن نه دا خبره الله پاک باسي او د ده د ذهن نه دا خبره بلکل ووځي او 7 کاله په دې خبره کې تېرېږي. 7 کاله پس د مصر بادشاه یو خوب ویني. څنګه خوب ویني؟ یو دریاب له اوبو نه ډک روان وي، یو دم دا دریاب درېږي، دا اوبه درېږي. الله قرآن کې فرمایي وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. 7 کاله په یوه خبره باندې دا په زندان کې تېروي او په جیل کې دا بندي کېږي او په ده باندې 7 کاله تېرېږي. هغې نه بس بادشاه یو خوب ویني چې یو ډک دریاب ده دا یو دم وچېږي او په دې کې 7 دانې تازه او غټې غواګانې را پیدا کېږي او 7 دانې نورې ډېرې کمزورې غواګانې